بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګري، امید ده چې ټولو ښه وئ. ملګري مو مخکې یوه ویډیو کړې وه، خو هغې متعلق ډېره خلکو میسیجونه مختلف کسونه وکړل، پوښتنه کړې، نو مو وویل چې نن تاسو ته زه بیا یوه ویډیو جوړه کړم. ډېر ملګري دا پته کړې وه چې آیا میش کمپنۍ په ویزې در شي که نه شي در. ملګري دا خو تاسو خپل سوچ فکر پرې وکړئ، او چې کوم تعلیم یافته کسان دي هغه ته مو دا نه ده خوښه چې دوی د کمپنۍ په ویزې روشي، ځکه چې ملګري کمپنۍ په ویزه چې تاسو روشئ 1400 1500 1600 1800 زیاته 2000 یا 2200 روپۍ سیلري ورته میلاویږي. دا 2 کلو ته د کمپنۍ سره تړلی وي، او چې تعلیم دې وي مطلب دا څه نه څه پرې پوهېږئ، نو زه وایم چې په ازاده ویزه چې روشئ هغه بهتر یې. د کمپنۍ ویزې ډرایورونه د پوره یا خیلپر وي یا مزدوره کړل غواړي، بیخي مطلب تعلیم یې نه وي، نو هغه د کمپنۍ په ویزه روشي هغه دپاره بهتره ځکه ده چې کمپنۍ په ویزه خرچه ښه کمه وشي، او پلمبر یا مزدور یا خیلپر یا ډرایور دا که په ازاده ویزه روشي دلته بیا هم ډرایوري ځون ته غواړي، دلته بیا مزدورا ځون ته غواړي، نو په ازاده ویزه 12-13 لک ته ټیکټ رسوه، دلته خرچه رسوه خرچه پې کېږي. نو په انا دا ښه ده چې سړی د کمپنۍ په ویزه روشي چې کوم ډرایوران دي یا مزدورا ته تلل غواړي هغه کسان که د کمپنۍ په ویزه روشي هغه ته بهتره ده، او چې کوم انجینرینګ یې کړی وي یا سیفټي کورس یې نه کړی وي نو هغه ته د کمپنۍ ویزه ډایرکټ نه ده زموږ په اندازې مطابقه صحیح نه ده، ځکه چې تعلیم یې در سره دلته شي ته ښه سیلري میلاویږي کمپنۍ نه بغیره. نو چې ته ټایم تیر کې بیا که کمپنۍ دلته جاین کړې نو کمپنۍ به ښې تنخواه ښه درکوي چې اکسپیرینس کله وکړې، او چې ډایرکټ ودرسې هغې مطلب هغه کمه درکوي تنخواه، او 2 کلو ورسره تړلی بل چېرې ځنې تللی نه شي. نو دغه دپاره مې ټولو ته مشوره ده چې کوم تعلیم یافته کسان دي هغه دلته په ازاده ویزه رسئ او دلته پیدامنه وي. ازاده ویزه داسې ملګری یار دوست کسئ اعتمادي چې اجیر او چمبر ورسره وي، مطلب تاسو ته دلته میلاویدای شي بیا فایده درکوي، ځکه چې ملګري نن سبا په ډېره کمپنۍ ښه اجیر چمبر غواړي، چې کفیل سره اجیر چمبر نه وي بیا تاسو ته بیا دلته تکلیف وي روزګار ملاو کېدل شي، یو نیم زی شو ته میلاو کېږي، خو په ډېر ځایونو نن سبا اجیر چمبر غواړي چې مطلب د تو کوم کفیل وي چې نه د ویزه کړې وي چې هغه چمبر اف کامرس سره رجسټر وي او اجیر یې ښه وي، اجیر وي اګریمنټ کفیل او د کمپنۍ په منځ کې د ټول اګریمنټ کو، نو دغه دوه شیونه لازمي نن سبا زیاته تر کمپنۍ غواړي، ځنې نه غواړي او ډېرې غواړي ښه نن سبا. نو ټولو ملګري ته مې دا مشوره ده چې کوم داسې د کمپنۍ په ویزه تلل غواړي هغه ډرایورون کارسي پې یا مزدورون پرسي صحیح ده، او چې کوم تعلیم یافته کسان یا دغه سرسئ. بله دا چې سیفټي نن سبا دلته ډېر زیات کمپټیشن لګیا دی، ډېر خلک راغلی دی، روزګار هر سړي ته په قسمت میلاویږي، دا نه ده چې تاسو زړه نه اچوو، چا سیفټي ډیپلومه کړې په خپل قسمت بیا تاسو ته میلاویږي، خو بیا هم زړه مه ورته اچوئ که سیفټي نشي میلاو تاسو WPR ورک پرمټ ریسیور ورته وایي، ورک پرمټ ریسیور هغه دلته تاسو کارډ وخوستی شئ، دلته په 500 400 300 700 کارډ میلاویږي د دغه خپل لکه فار ایگزامپل چې ډرایوینګ لایسنس څوک وخلي دغه دپاره WPR مطلب ډرایوینګ لایسنس غوندې یو خپل کارډ وخوسته شي، تھرډ پارټي کارډ ورته وایي، هغې ول تاسو خولئ مطلب 10-15 دن سټډي وکړئ صحیح، تاسو ورک پرمټ ریسیور ښه جوړېدای شئ، او که نه وي بیا تاسو ریګر ښه جوړېدای شئ، لیول 3 لیول 2 لیول 1 هغې هم خپل کارډونه دي دلته په 300 400 700 1000 1200 مطلب داسې خپل یو هغه دی ترتیب دی، لکه لیول 1 په زیاتې پیسې اخوسته شي، لیول 2 بیا لږ پانه ګزاره کړو، لیول 3 چې کوم دی اول سټارټ ته لیول 3 نه اخوسته شي ریګر ول، نو هغه تاسو 300-400 روپۍ کارډ جوړ کړئ، دلته څه نه څه سټډي وکړئ، ریګر دا چار وي چې کرن متعلقه څه سامان یې دی رسۍ دي کوم بلټینه دي دغه نه مینه زده کړئ، څه نه څه دمره سټډي وکړئ، نو هغه ته تاسو تللی شئ. دلته مطلب مختلف تاسو ته لیارې بیا خلاصې وي، خو څوک ښه زړه مه اچوئ چې څوک وایي چې من موږ سیفټي ډیپلومې کړي دي ورته کله سیفټي میلاو نه شي بیا زه لوړ ښه شم پیسې ولګوم، ملګري دا ضروري نه ده چې ته په سیفټي وشئ، ته دلته مختلف قسم نور هغه میلاویدای شي چانسونه، خو دا ده چې محنت کوشش خامخا غواړي چې دلته روشئ بیا محنت کوشش کوئ. نو مو چې تاسو سره زه نن بیا د خپل واس مطابقه چې څومره مو سره علم دی تاسو سره ویډیو شیر کړه چې ملګري ته اندازه ولګي شي. مهرباني شکریه.